بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظیم. محترمو، تو خداوند قدوس فرمان دی چې دا قرآن موږ نازل کړی دی او د دې حفاظت زما په ذمه دی. دا موږ او تاسو دا نن چې په دې مقام د خفګان په صورت کې حاضر یو، دا زمونږ ازمایش دی ګوري چې یاره د مسلمان زړه ته د قرآن په بې حرمتۍ باندې څومره تکلیف رسي. زما محترمو، دا دلته چې کوم خلق راغلی دی هغوی ته د خدای لوی مقام ورکړي، هغوی ته د خدای د دغې اجر او عوض ورکړي او د هر یو سړي د هغې خپل زړه په حیثیت باندې چې کوم غم دی او خفګان دی هغوی ته د خدای پاک د هغې په بدل رحمت او عزت او اوچت مقام ورکړي. خو دا خدای پاک چې کوم خبره فرمایلې ده که دغسې هر سړی که دغه قرآن بې عزتي کوي او سوځوي یې نو هغوی د قرآن ختمولی نه شي. دا د خلقو په سینو کې پروت دی، دا د خلقو په کورونو کې پروت دی، دا د قرآن په عرش معلا کې پروت دی، په مکنون مقام کې پروت دی. هغه مقام چې هغه پردهداري ده، هغې ته بغیر د پاکانو د بل چا لاس نه رسي. دغه کوم پلیت لاسونو چې دغه قرآن سوځولی دی نو په دې دنیا کې هم هغه ته به خالق العزال د خپل قوت شان مطابق، د خپل عظمت مطابق، د خپل الوهیت مطابق پوله سزا ورکوي. خو د دنیا د عذاب څه عذاب نه دی، دا خو به یوې ورځې عذابي یا به د ګنټې عذابي یا به د یو کال عذابي. کوم د عمر بر عذاب چې دی هغې دپاره هغه د خدای پاک په مخې ته دربار ته به ځي او هغه به هغه زری زری کوي. محترمو، موږ او تاسو له د دې په بدل کې پکار دي چې کوم سړی لا تر ننه قرآن نه دی ویلی نو د خپل قرآن سره د محبت په بنیاد باندې چې د قرآن ویل شروع کړي. که څوک چا له قرآن ورځي هغه د یوې رکو تلاوت روزانه کوي، هغه د هغه تلاوت د یوې رکو په ځای 2 رکو ته کړي. که یوه سپاره وایي هغه د خپل قرآن 2 سپارو ته کړي چې دا محبت د هغې په زړه کې نور هم واغږلی شي. لہذا دا کومو خلکو چې خفګان کړی دی د دې په بنیاد موږ د حکومت ته، دا زموږ خپل حکومت پاکستان ته دا مظاهره کوو، دا احتجاج کوو چې د دغه هر قسمه داسې حکومت سره لکه څنګه چې سویډن دی هغه کوم بې حرمتي د قرآن کړې ده، سفارتي تعلقات دې ورسره فورا ختم کړي، د هغې په مصنوعاتو د هر قسمه پابندي ولګي او د هغې موږ او تاسو باندې هم دا فرض دي چې په کوم ځای کې د سویډن د حکومت جوړ څیز وي که هغه موږ ته په 1 روپۍ او د 1000 روپو څیز ولې هم نه میلاویږي، خو موږ د هغه خپل جیب ته چرې هم نه باسو. او زما دا اپیل دی چې زموږ چې کوم سفیر په سویډن کې دی هغه سفیر د سمدستي د حکومت واپس راوغواړي او د دې سفیر د دې ځای نه سمدستي رخصت کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو آواز وکړئ نو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.